چې دا خبره خو زه وایم چې چا به هم نه کړی که څوک یې زه دا غلط ګڼم. مثال په طور باندې الحدیث مولا دی که بریلوي دی که هر څوک دی، که خبره د قرآن او د حدیث مطابق وي نو زه سل په سل فیصد حق ګڼم او زه ورباندې عمل کوم او زه منم. خو یو صورت شته، هغه یو صورت دا دی چې الحدیث مولیانو ته هم دا پته ده چې رفع الیدین او ترک د رفع الیدین دواړو روایت شته، خو د الحدیث علما کرامو تحقیق دا دی چې د رفع الیدین والا روایات چې کوم دی دا قوي دی، تاسو په هغه عمل کوئ او مونږ دا وایو چې نه ترک د رفع الیدین دا روایت دا قوي دی نو مونږ په هغه باندې عمل کوو. نو دا خبره زه وایم چې یو فقه حنفیت په کتاب کې یو امام به هم نه وي کړی چې تاسو به داسې خبرې د بل مذهب والا د یا د بل چا خبر به نه منئ چې هغه د قرآن او حدیث کې موجود وي، نو ستاسو د مذهب خلاف دا به تاسو نه منئ. زه وایم چې دا خبره غلطه ده.